السلام علیکم. ټرک چې دی نو دا کلټیشی دی، اکسویټر ورپسې راغلی دی، تاسو ګورئ دی ورته دا کنده را جوړوي دا ټرک بروبس. دوستانو دا وخت د ټرک ټیرونه په هوا د اکسویټر ډرایور ډېر ټیکنیکل سړی دی، تاسو کتی شئ نو په کومه طریقه یې ورته چې دی نو هغه جرۍ شروع کړې ده چې دی پرې راواړوي کوي چې دا ګاډی دې خوا راواوړي نو دی به بیا هغه صورت کې وځي. نو دا کودایي ورته د ټرک مخکې ټیرونه بالکل په هوا دي، نو دا به راکوزي کته نو تاسو کتی شئ دا وخت چې دا ټرک چې دی نو دا د ماربل فیکټرۍ نه راوته نو په دې ځای کې به دې لاره باندې کلټي شوی دی، اکسویټر لګیا دی، د راویستلو کوشش کوي، کافي حده پورې خو کامیاب شوی دی، څه نه څه کار یې کړی دی، مخې ته لګیا دی، ګورو به ورسره راځئ له ما سره. ډېر ښه ټیکنیکل ډرایور دی ورسره لګیا دی، دا ځای ورته سایډونه ورته خالي کوي چې دا ګاډی دې خوا راواوړي نو دی به بیا هغه صورت کې وځي. نو دا کودایي ورته سټارټ ده، تاسو لیدی شئ. دوستانو دا وخت تاسو لیدی شئ چې د ټرک د حصې د لاندې نه چې دی اکسویټر د ځای خالي کوي چې د ټرک دې خوا کېږي او د هوا والا ډورونه چې دي دا هم په ځمکه باندې ولګي نو زمونږ دا پریشان دی. دغه ځای نه بچه پرې ګنټرۍ دی دا خوله وایي ګورې دا وخت تاسو لیدی شئ چې اکسویټر د ګاډي باډۍ ته اړم کړی دی او دا اوس ورو ورو دی دا ګاډی دې خوا کوي نو مخې ته تاسو ګورئ چې څنګه دا ګاډی دې خوا راړي او د ځمکې لیول سره برابروي. نو تاسو دا کتی شئ شاتني ټیرونه چې دي نو هغه یې لګېدل دي او مخکې ټیر چې دی نو هغه هم ولګېده او ګاډی چې دی نو د غورځېدو نه او د ارتاوېدو نه بچ شو. د ټولو دوستانو یو جهان مننه، ښاد او آباد.